والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. इज़्ज़तमंद मुसलमानान रुणो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माओ तासुला इलाहल आलमीन तौफीक राको दगा अज़ीम तर इज्तिमा कुरान व सुन्नत पर निस्बत दागे इन्इक़ाद शुवे दे द इलाहल आलमीन पर तौफीक बांधे द कुरान व सुन्नत पर निस्बत मंग दिल तरागुनियो ई सआदत बज़ूर बाजू नेस ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा द इलाहल आलमीन पर तौफीक बांधे चूँकि ज़मंगा दा अक़ीदा दा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। इस इंसान कारी खैर ता नशीरात ले और न द गुनाह ना उड़े देशी मगर द इलाहल आलमीन पर तौफीक बांधेदा। इन्नल मक़ादीर इज़ा साअदत अलहक़तिल आजिज़ बिल क़ादिरी। माता मौजूद व सीरत नबी सलावत रब्बी व सलामुहु अलैहि राकड़ी शुवा ज़बदावम च मौज़ूअन तवीलन व वक़्तन क़सीर। मौज़ू को डेरा उगददा व वक्त लग दे बतौर द इक़्तिबास बज़ो मुख्तसर तज़किरा हुकम हाज़िरी दा अदब व गैर हाज़िरी बेअदबी वा लिहाजा अल्लाह पर तौफीक मंग परुन रागलियो शुभाम तेरा कड़ा द बीमारी द वजना जमंग खूबनम गड़बड़ी और लस दोलस गोले च सड़े हुरीन नाग दिमागम गड़बड़ी। बहर सूरत अल अम्र फौक़ल अदब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु रब्बी व सलामुहु अलैहि दाद इलाहल आलमीन अज़ीम तर एहसानों पर इंसानियत बांधे बल्कि पर आलमीन बांधे एहसानों। मन अल्लाह अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मुमिनीन खास करो अगरचे रातक द मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रहमत द आलमीन द पारा कुरान ऐलान की मारसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दार द दुनिया था द इलाहल आलमीन द रहमत या वसाया हवा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु रब्बी व सलामुहु अलैहि वली लियुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। 1501 कला आद फतरत ज़माना वा कि खलक द ज़ुल्मतुनो तारीको सरा मखामखु इलाहल आलमीन ता द तगलारा द खल्क़ुना उरकवा। इंजील मनसूख व हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सलोरम आसमान ता पुरता कड़ो खुद साख्ता तरीक़ी राइज हुई लसम ज़्वे अलालाओ लूरी हरे व ज्वंदे दफन कवला मेरा मोरी पनी कागस्ता
حج د بیت الله په بربنډې کو خن الیک یا عبیدک الیمانیه د یمن نه به قافله را خلاصه وه دوه زلمي هلکان بربنډ به د هغې رهنمایانو او بیت الله ته بربنډ راتګو او زنانو به الیوم یبدو کله او بعضه وما بدا منه فلا احله دغه د کعبې طواف فخریه قریشو وی منګه د نورو خلقونه بالا او برتر یو د الله د کور مجاورین یو نو هغوی عرفات ته نه تلل او د مشعر الحرام نه یې واپسي کوله زمونږ په جامو کې به طواف کوئ او که نه نو بیا بربنډ به طواف کوئ ظلمت یو دور و الہ العالمین صادق و امین دار د دنیا ته مبعوث فرمایو هغه دورم محمد عربي صلوات ربي وسلامه عليه ولدو چې ما انا بقارئ زول وستون کې نیم او هغه دورم دنیا ولدو چې وی انما بعثت معلما زدار د دنیا ته د معلم په حیثیت راغلی یم تعلیم شاور کا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دغ من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا مولود سعید دار د دنیا تراغه د کسرا د ایوان ارتجاسو شو ارتجاسو داغینا سا گٹی ولویدلی د عدن په قعر چې کوم اور بلې داغه مړ شو د فارس آتش کدي هغه مړی شولې دار د دنیا ته د امن پیغام راغی قرآن اعلان کی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لكما لكم طول انسانیت و عالم جنات ذوی العقول مخلوقات مخاطبو در رسول علیہ السلام کا ذات مبارک دے کہ داغا صفات دی کہ داغا افعال دی کہ داغا اقوال دی کہ داغا تقاریر دی لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ ہو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله خاص کر تخصیص بعد التعمیم هغه چې تمه لري د الہ العالمین د ملاقاتو تمه لري او حرص دی چې د الہ العالمین رضا حاصل کم مقصد د الہ العالمین رضا دا مقصد د الہ العالمین ملاقات دی والیوم الاخر او د بعد الموت منکر نه دی دا عقیده ده چې ایحسب الانسان ان یترک سدى انسان دا ګمان کوي چې ما به بغیر حساب کتاب نه فریدي دا سی خو نه ده دا محمل محض خو نه دی افحسبتم انما خلقناکم ترجعون دا سی خو نه ده انسان د یو مقصد د پاره پیدا کړی د الہ العالمین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت و عاجزی د الہ العالمین مخی تکول دا د دی بنده دا دی د دو عادتو گرزی دا دی د دو سرشتو گرزی دا دی د دو وینا وخو گرزی دا بنده دی یرجو اللہ والیوم الاخر سما د دی دا چې د الہ العالمین رضا مقصود می ذات دی او عمل
اور ایمان بالآخرت دے کہ ورځ به موږ د الله رب العزت مخې له ځو حساب به کېږي په دار د دنیا کې انما الاعمال بالنیات دار د دنیا کې د اعمالو دار و مدار په نیت باندې دی او آخرت کې وندع الموازین القسط لیوم القیامه آخرت کې د اعمالو دار و مدار هغه په تول باندې دی دار د دنیا کې په نیت باندې موقوف او مرتب دی او آخرت کې په تول باندې موقوف او مرتب دی اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیہ واما من خفت موازینه فأمه هاویہ وما أدراك ما هي نار حامية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل قضية شرطية ده وجود جزئين نواري صدق ملازمي غواري ماوی طول سیرتوں موضوع طویل و وقت قصیر صرف یو اقتباس برا واخلم ستاسو مخکی زن نوارم چه دا چا وقت ضائع کما اور نوارم چه مشایخ عظام و علماء کرام دی زمان تقریر دا اختتام کو انتظار بھی ظرف پلا خبر راوندوم د زړه اپریشن مې هم کړی والونه لګېدلي د مزغو مې هم کړی د ګردو مې هم کړی او په یو سترګه د بینایۍ نه هم محروم یم خو بیا د بني یو عالم دین وی د امیر صاحب حاضري فرض عین ده وستلی یم نه د تقریرونو شوقي یم او نه تقریرونه او سجه راځي وماوی کہ الہ العالمین اعلان فرمائے دے ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دار دا دنیا تا ہے محمد عربی ما تو رحمت را لے گلے وبما رحمت من اللہ لنت لهم دادا الہ العالمین دا رحمت اثر دے لنت لهم تو نرم دلی دا دوی دا پارا سڑے راغلے دے اور رسول علیہ السلام دا گریوان نانی ولے دے دیر زوری والا ورکڑے دے وَيَأَنْتُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبْ نَاسٌ مُطُلْ اے دا عبد المطلب اولادا تاسو دیر کوٹا خلق قرض با وقت نواپس کوئی فاروق اعظم دعنی اکتو رقابتو پریمی دا چی سٹی اوم اگوی نا دتا دا حسن الطلب تعلیم ورکا ماتا دا حسن الادا دا وقت لا ندے پورا ما تاخیر ندے کڑے دا وقت نمخ کی مطالبہ کی دا محمد عربی صلوات ربی وسلامه علیہ کان خلقه القرآن دا سیرت و اخلاق سو قرآن عظیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم دا الہ العالمین دا رحمت غاثر دے پتابان دے وکان بالمؤمنین رحیما یو وخت دے اگر دیر لاغر و ماندہ دے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخی تراغلے دے غرانگا یو گدکڑا او پسترگونا یو خیزی رسول علیہ السلام ویا ویحا ان لحال الابل لشانا دی وخم سقی صدا دا مالک معلوم کئی چی دا مالک معلوم کو ویا ما تخشى الله في هذه الابل دي اخبارا کی تو اللہ نہ یریگی یریگا ما نو ادل کار پہ ډیر کے خوراکو لگ ورکے دا سے زکا ماندہ شوے دے و ٹپ شوے دے
وی مونږ په ده باندې د کجورو باغ وبکو دی اوس نور د خدمت نه عاجز دی مونږ فیصله وکړه چې حلالې کو غوښه تقسیم کو رسول علیه الصلاة والسلام ورته وی دا په ما باندې را خرڅ کا هغه وی بل هو لک یا رسول الله ستا هسې شو ای د الله پیغمبره رسول علیه السلام زکات خانو کې واچو خوراک یې ورکاوه چې تر دې چې هغه بیا خپل حال ته واپس شو یو خر دی هغه له چا په شون باندې داغ لګولی دی قد یفور من احمد کې راځي قد یفور من خراهو دغه د دواړو سپېمونه په وارې د وینو روانې دي رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمائی وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا لعنت خدای دی پاغا چاچ دا کاری کړی دی خر دی او دلی په شون باندې داغ لګولی دی امر النبی صلی الله علیه وسلم بحد الشفار رسول علیہ السلام حکم کړی دی چې ذبح کوي نو چاړو د مخکې نه تیره کا یو سړی را پرځولی دی او هغه باندې خپه ایښې ده او چاړه یې پسه ده هغه چاړه تیروي رسول علیه السلام انک تمدها موتتین ته خو دا چیلې دوه پیرې وجنې ده کې الله شعور اچولی دی د ده په مخ کې ته دا چاړه مه تېروه یو دا ادب یې زده کوي په ذبح کې ان یوارا من البهائم ان یوارا من البهائم یو څاروی د بل څاروي مخکې مال حلوئ جمادات دی پاغی کے شعوری بسیط تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی من قتل عصفورا عبسا عج الى اللہ سل عنہ یا رب فیما قتلنی عبسا ولم یقتلنی منفعتا ترغیب و ترہیب ہوئی یو چنچنا چا دغه سي قتل کړه چې خوړلی نه د ښکار نیت یې نه دی نو هغه الله ته به د قیامت په ورځ فریاد کوي تپوس وکړه یا ربو زه یې عبس ولې قتل کړم د دنیا د آب و دانه او آبخوري ما کوله ده زه عبس قتل کړم او د خوراک دپاره یې قتل نه کړم د عصفور تپوس کوي سیرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم امام قرطبی رحمه اللہ تعالی علیہ حدیث نقل کرے دے وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الضفدع صلی اللہ علیہ وسلم دو چندخ دو وجلنا منع کردی دا وقال نقیقها تسبیحها رسول علیہ السلام دا چندخ چی قاقو کی دیوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاگد اللہ پاکی بیانی نتماتا ولی وجنو ام من شئین الا یسبح للہ ولیکن لا تفقہون تصبیحهم سیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ورہ وبار آلہ بخلق باندی کرونا وائرس مسلط شو اگا شیچ بنظر نرازی هغه شی چې علاج تر اوسه تجویز نشو د هغې اثر په مساجدو او مدارسو باندې زیات حاوي دی سړی حیران پاتې شي په سینما هال کې او شاپینګ مال کې چې کومه ګڼه ده په هغې باندې پابندي نه لګي په مسجد او مدرسه باندې پابندي لګي تر دې چې د بیت الله په طواف پابندي ولګېده تر دې چې حج د بیت الله موقوف کړ د خارجه خلقو دپاره قرآن مضبوط ضمانت ورکوي ومن دخله کان آمنا څوک چې داخل شو حرم پاک ته دته امن میلاو شو نه شپږ فوټه به لرې ودرېږئ رسول علیه السلام ویل قدم بالقدم
والکتب بالکتب یستوی الصف قدم د قدم سره جوخ کې اوږه د اوږې سره جوخته کوي نو صف جوړېږي لا تدعو فرجة للشیطان شیطان د پاره پکې خالی ځای مه پرېږدئ نو شپږ بوټه کې خو په لکونو شیطانان ځایږي شکایت ہے مجھے یا رب خواندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا فیض فطرت نے تجھے دید شاہین بخشا فیض فطرت نے تجھے دید شاہین بخشا جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہی خفاش زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین د ژوند کومه شعبه ده چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په هغې کې زموږ رهنمایي نه ده اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دینا په منصوص کې خو مشوره نه مشوره خو په غیر منصوص کې نن یو وایرس مسلط کو الله دا ولې فلما آسفونا انتقمنا منهم الله وایي چې کله زما قانون شکني وکړه کله یې زه خفه کړم انتقمنا منهم ما ته انتقام واغست عزیز ذو انتقام دا هغه صفت دی فعال لما يريد دا هغه صفت دی الحي القيوم دا هغه صفت دی لا تأخذه سنة ولا نوم ما وی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رسول علیہ السلام په یو بیابان سفر کوي یو باندې چې دی ښکاري دی هغه دام لګولی دی هغه دام کې یو هوسۍ ښکار کړې ده چاړه تېروي چې هوسۍ حلاله کړم ځان له خپل خوراک وګرځوم رسول صلی الله علیه و آله وسلم هغه چې راغی هغه هوسۍ الله گویا کړه او رسول علیه السلام ته هغه زبان حال په زبان قال کې بیانوي فاستعانت ظبیة قد شدها جاهل دم اقتباس فاحتبل یا نبی الله اطلقنی اعد بعد ارزاعی لحزب منهضل اے دا اللہ پیغمبران زمون طرف تا خشک سالی وا او قحط سالی وا زنگل کی گیا نوا زما ماشومان بچی د لوږې نه هلاکېدو زه ډېر لرې راغلم او مزل مې کړی دی چې څه ګیا وخورم زما بدن کې څه توفیق څه طاقت راشي څه پوی راشي زما دیونو کې زه په دغه بچو باندې وخورم زما مخکې دا بچي د لوږې نه لتې ټکې او مري دا منظر زه نشم برداشت کولی او نه لیدلی شم واصبح فؤاد ام موسی فارغا حضرت موسی مورم ویریدا چې دا ظالم تواغي او سرکشو راضي او زما بچی زما په غېږ کې حلالوي دا منظر نشم لیدی نو هغه د دریاب د چپو نظر کو تلک الایام نداولها بین الناس شان کریمیم په جوش کې راځي انا رادوه الیک وجعلوه من المرسلین زبردستا شولې ته بیا واپس کوم زبستا شولې ته بیا واپس کوم چې د چا د یاري نه دی دریاب ته وغورځو د هغه په کور کې پالم وی کاوشي فرعون زین افسانه بود اشرف علی تانوی رحمت الله تعالی علیه ونور الله مرقده هغه بیان القرآن کې یو ځای وی کاوشی فرعون زین افسانه بود در ببست و دشمن اندر خانه بود د فرعون هغه کوششونه محض یو افسانه وه د په دروازه باندې دروانچي کښېنولی و چې بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کېږي او زما زوال به د هغه د لاسه وي هغه هلک په دغه دروازه دننه شو وی کنت فینا ولیدا بیا ورته پیغور کې د منکر وړوکی لوی شوی
دا ستا خوښه وه در به بس په دشمنان در خانه بود تا په دروازه دروانچیان کېنولي وو او الله فعال لما یورید دی ستا په کور باندې د هغه پرورش کو هغه اوسئ فریاد کوي چې دغه بچي ډېر ټپ شوي دي چې زه دومره اجازت لاله وغواړه د دې ښکاري نه ته ضمانت وکړه زه لاړه شم هغه بچو باندې حدیث پاک کې راځي څاروی په استبل کې ولاړي په بچي باندې خپه کېدي د عرش نه الله القاو کې دا څاروي هغې زړه ته چې په بچي دې خپه یې ښې هغه د بچي نه خپل لرې کړي إنه يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء د زلیخی د کید نه حضرت یوسف چا بچ کو الله کوئی کې د یوسف علیہ السلام مدد چاو کو الله د اسماعیل علیہ السلام په مرۍ چاړه راښکلی شي او چا بچ کو الله ذالک الله ذالک ربکم رسول علیہ السلام هغه ښکاري مخې ته د دې اوسئ فریاد پیش کو چې دا پرېږده چې لاړه شي په هغه ماشومانو بچو باندې د یو وخت خوراک وکړي ځکه د هغه صفت دی رحمان او رحیم تو دوستان را کجا کنی محروم که تو با دشمنان نظر داری ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری رسول علیہ السلام ضمانت کو اوسئ لاړله بچو باندې پیو خورول هغه ماړه شو او لوبې شروع کړې او بیا راله رسول علیہ السلام ضمانت کړی دی زه به خیانت نه کوم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ثم جاءت تقتفي آثارها للإثار ما تخلت بالأجل بیا راله دې دپاره چې ما قید کړي او ذبح مې کړي او په خپله نیټه کې ذره بر تاخیر ونه کوم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين رحمة للعالمين رسول علیہ السلام وی چې څاروی دی څلورو خپو دو وعدې پاسداري ده پکې دومره تابعداري ده پکې دومره تعاطف او تراحم دی پکې یو طرف ته بچي د لوږې نه مړېدو زړه یې هغوی پورې ځوړندو بل طرف ته ایفای عهدو د هغې پاسداري وه نو په خپله نیټه کې رالله خوښه دې نه ده چې په ما یې راخرڅه کړه هغه وایي تا مې تا لاسې درکړه ثم تمشي وتصیح فی الفلا بیا روانه ده مستقل ازادي میلاو شوه ازادي د اله العالمین نعمت دی ثم تمشي وتصيح في الفلا بیا لاړل او چغې وکړې تعلن التوحید جهرا لا تمل اعلان د توحید کوي لا اله الا الله محمد رسول الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين وصلى الله على النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين ما شاء الله د بزرگ عالم دین د ضلع بنیر امیر مولانا عبدالرشید صاحب د بیان نرستو دعوت د خطاب ورکو نوجوان عالم دین مولانا حضرت حسین شاکر صاحب چې هغوی تشریف